بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه ویلو چې د قصر سلور طریقې دي، د سلور طریقو سره قصر کیږي. ورو مونږه حروف عاطفه ویلو، په حروف عاطفه کې کله د لا، کله د بل، کله د لکن په ذریعہ سره قصر کیږي. دویم نمبر پر مونږ ویلو د نفي او د استثناء، چې اول نفي او بیا وروسته استثناء ذکر شوی، د هغې لپاره مثالونه دا مونږ ویلو. نن سبق کې دریم نمبر مونږ وایو چې د انما په ذریعې سره هم قصر کیږي. انما تاسو ویل انما کلمه حصر ده، نو کلمه حصر دغه ته ویل کیږي چې قصر د لپاره تعلق کیږي. ها اوس دا انما چې ده کنه، نو دا ولې د قصر د لپاره راځي؟ نو ځکه چې دا متضمن د معنی د ما او د الا لره، یعنی په دې کې د ما او د الا معنی پرته ده، د ما او د الا معنی به پرته ده. نو د دې وجه نه دا انما دا دغه د ما او الا د نفي او استثناء ده. نو څنګه چې نفي او استثناء د قصر د لپاره راځي، دغه شانته انما راځي. ان په دې کې دا حرف مشبہ بالفعل له، او چې کله په ان او په ان باندې ما داخل شي، نو دا بیا ما کافه عن العمل وي. مطلب دا دی چې دا ان دا ولګه اسم منصوب خبر مرفوع وړي، ان اسم منصوب خبر مرفوع وړي، او چې کله به ما داخل شي، نو بیا به د خبر مرفوع او خبر مرفوع او اسم منصوب دا بند راځي. نو یې ومنها انما كقولك في قصره، او یو د طرقو د قصر دا یو انما ده كقولك في قصره، نو هي ضمیر ما سبي قصر الموصوف على صفه افرادا کې انما زيد كاتب. نو لکه ګوره ان حرف مشبہ بالفعل خو زید کاتب دواړه مرفوع دي، ولې دغه چې ما کافه عن العمل ده. انما زید کاتب مطلب دا چې زید صرف کاتب دی، عمر بکر نه دی. وقلبا او قلبا انما زيد قائم، چې دا ګمان دی چې قائد او ته نه قائم دی. وفي قصرها او قصر صفه على الموصوف ده بار مثال افرادا وقلبا انما قائم زيد. وفي دلائل الاعجاز، فدلائل الاعجاز کې دا خبره لیکل ده چې انما ولا العاطفه انما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الافراد. وایي چې په دلائل الاعجاز کې علامه سکاکی رحمت الله علیه دا خبره لیکلې ده چې دا په انما او بلا عاطفه سره دا دغه چې کوم دي کنه، دا صرف په قصر قلب کې راځي او په قصر افراد کې نه راځي. او مصنف رحمت الله علیه دا په قصر قلبي کوم راوصل او په قصر افرادي کې هم راوصل. نو جواب دا دی چې دا علامه سکاکی رحمت الله علیه مقلد ما حس نه، بلکې دا نه په دې مسایلو کې په خپل باندې مجتهد دی. نو ځکه وفي دلائل الاعجاز او بدل الاعجاز کې دا خبره لیکلې ده ان انما ولا العاطفه، چې انما ولا عاطفه انما يستعملان في الكلام المعتد به، چې استعمال ولګي دا په کلام بلیغ کې لقصر القلب د قصر قلبي لپاره، نه د قصر افرادي لپاره. او دلګي مصنف دا خبره به ځان لګوي، او دلګي مصنف د قصر قلبي نه عمر وصل او د قصر افرادي نه عمر وصل. نو جواب دا دی چې د علامه سکاکی رحمت الله مقلد محض نه دی، بلکې دلګي ځان مجتهد دی. واشار الى سبب افاده انما، او اشاره کړی دا چې دا انما د قصر فائدہ ولري سبب سره نه به قول لتزمنه معنى ما والا، ځکه چې دا انما متضمن نه معنی د ما او د الا لره. د څه ونه وي چې دا په معنی د ما او د الا کې ده، په معنی د ما او د الا کې نه ده. ځکه چې کله چې ویل چې په معنی د ما او د الا کې ده، نو بیا په انما او په ما او په الا کې به فرق نه، بلکې د څه وي چې دا متضمن ده، معنی په دې کې دا معنی پکې پرته ده، پکې د څه نه وي چې دا او مترادف الفاظ نه دي، بلکې دې ولله جدا جدا دي. واشار الى سبب افاده انما القصر بقوله لتضمنه معنى ما والا، ځکه چې دا متضمن معنی د ما او الا لره. واشار بلفظ تضمن او په لفظ تضمن سره اشاره کړی ده الى انه ليس بمعنى ما والا، چې دا د انما او د ما او د الا معنی دا یو شان نه، حتى كانهما لفظان مترادفان کمعنی یو شان دي، نه د بیا معنی لفظونه مترادف او حل لري چې دا مترادف الفاظ نه دي. اذ فرق بين ان يكون في شيء معنى، ځکه په دې خبره کې فرق دی چې په یو چیز کې د بل چیز معنی پر دی، یو بل چیز د بل چیز په څه باندې مطلقاً راتلی شي. نو په دې انما کې د ما او د الا معنی پرته ده، او دا انما او ما ولا یو شی نه دی. اذ فرق بين ان يكون في شيء، ذکر چې فرق دی په دې کې چې په یو چیز کې معنی د چیز پرته او ان يكون شيء او شيء على الاطلاق، او په دې کې چې یو چیز هغه شی مطلقاً. فليس كل كلام يسيء فيه ما والا، نه ده هغه کلام چې پای کې ما والا سيږي، نو چې صحیح چې پای کې انما صرح بذلك الشيخ في دلائل الاعجاز. لکه پوه شو بني باندې ولما اختلفوا في افادته القصر وفي تضمنه معنى والا بينه بثلاثه اوجه فقال واذا انما چې کنه دې کې معنی د ما او د الا پرته
معنا بګی ما او د الا پرتنا نو مصنف رحمت الله علیه درې درې وجه چې دا ذکر کړی دي انما حرم علیکم المیتۃ دا آیات تاسو ته قران مجید کې آیت ده کنه انما حرم علیکم المیتۃ بشک الله تعالی حرام کړی دي پتا سو باندې وس د دې چې کنه پدې کې درې قرات دي یو قرات ده انما حرم علیکم المیتۃ بشک الله تعالی حرام کړی دا پتا سو باندې مردار نو حرم فعل له هو ضمیر به فاعل له المیتۃ مفعول به ده د مفعول به د وجنه دا منصوب ده دویم تعریف پکې دار انما حرم دویم دا پکې دار قراءته انما حرم عليكم الميتة بشکا حرام کړی دا انما حرم عليكم الميتة په دې صورت کې با دا میتتو دا مرفوع وي او حرم با مبني للفاعل وي او دریم ترکیب پکې دا دی چې انما حرم عليكم الميتة بشکا حرام کړل شوی را پتا سبحانه مردار دې خبره باندې پوه شئ وسی لاول ور په یاد باندې انما حرم علیکم المیتۃ په دې صورت کې دا ما با کافعل العمل وی انما حرم علیکم المیتۃ انما کې با انما مشبہ بالفعل ما بسې کافعل العمل زګه کدا ان تعد مشبہ بالفعل واغلی او ما موصوله واغلی نو بیا به ترکیب نشي ان حرف مشبہ بالفعل ما موصوله حرم فعل علیکم حرم فعل هو ضمیر به فعل علیکم جار مجرور متعلق به حرم پر المیتۃ مفعول به فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه دا بلکا سله ما بیان جوړیږي دا سله نشي دا خو سله جوړي او درې ان لپاره ودا خبر به جوړ شي دا موصول سره خپل سله نه دا به اسم شي خبر به بیا شي نو خبر به نه وي او دویم په بګی دا غوشي چې دا حرم علیکم المیتۃ تسله جوړه کې نو د سلی دا کې خو په عائد پکاري په سله کې چې هغه راځي وي د ضمیر طرف ته نو دا پکې نه راځي په دې خبره باندې پوه شئ پدې باندې پوه شئ ها دویم سورې چې کوم ده نو پدې کې با انما حرم علیکم المیتۃ تجتوه انما حرم علیکم المیتۃ توه نو پدې صورت کې با ان حرف مشبہ بالفعل شي او ما چې نه کنه دا موصول شي او حرم الله علیکم دبا دغه شي دا سله شي خو د دینه با دلته کې بدای چې خبر به بیا محذوف را باسي دي څه به ان الذي حرم الله علیکم هو المیتۃ چې بهشکه هغه څه چې الله تعالی حرام کړی دی پتا سو باندې نو هغه مردار ده نو دا هو ضمیر پکې سله پکې عمر لاله نو سله کې عائد عمر راغی او دغه هم راغی دا ان حرف مشبہ بالفعل لپاره خبر هم راغی نو چې کله میتتو وما نو بری کې به ان حرف مشبہ بالفعل به ما بسې موصوله به یا ما بکافه نه بری خبره باندې پوه شئ الکه بلی باندې پوه شئ او چې کله او خو اوس پدې کې لکه چې تا انما د حصر د پاره وانه غستو نو تخصیص به بیا کم طرف نه راغی نو تخصیص به لږ راغی کړه چې انما موږ انما حرم الله علیکم هو المیتۃ نو دلته المیتۃ خبر ده او مبتدا او خبر چې کله دواړه معرفه وي نو دا د تخصیص فائدہ ورکړي د تخصیص لپاره پکې اوس غومری فصل لذي نو هو المیتۃ پکې ذکر راغلی پوه شو به نه او دریم ترکیب پکې راغلی چې حرم علیکم المیتۃ وې انما حرم علیکم المیتۃ نو بدی صورت کې با دا ما چې دا بکافعل العمل وي ما بسوي کافعل العمل وي المیتۃ بمرفوع اوس وګورئ دا لقول وبينه بثلاثه اوجه بيان کړه دا په دریو طریقو سره فقال فرمای لقول المفسرين د مفسرین د قول انما حرم عليكم الميتة بالنصب بنصب سره معنی سره ما حرم عليكم الا الميتة چې نه دي حرام کړی الله پاک پتا سو باندې مگر سید باندې حرام کړی وهذا المعنى هو المطابق لقراءه الرفع او دا معنی مطابق د قراءه الرفع قراءه الرفع نه پیژنم اي رفع الميتة چې میته لسور کا رفع ورکا څنګه وایا انما حرم عليكم الميتة وتقرير هذا الكلام ان في الايه ثلاث قراءات چې بدی آیت کې سو قراءات ندي نمبر 1 حرم مبني للفاعل چې حرم مبني للفاعل یعنی فعل معلوم وي معنس بالمیتة او بمیتة باندې سوي نسبي ورفعها او یو دا چې حرم مبني للفاعل وي او په میتة باندې سوي رفوي او دریم وحرم مبني للمفعول چې حرم فعل مجهول څه غوي مع رفع الميتة او بمیتة تو باندې سوي رفوي کذا في تفسير الكواشي واذا دري قراتونه دي کنه دا بګه په تفسير الكواشي کې دا جنند لیکل شوی بیا وی
فعلى القراءة الأولى فلاولني قراءة کې كذا سوما انما حرم عليكم الميتة لك څنګه چې موږ وایو نو ما في انما كافة ما وپا انما کې سوي کافه بوي ولي واذ لو كانت موصولة کچره دا ما ته کافه ونخلي او بلکې موصوله واخلي نو لبقى ان بلا خبر نو لا ان بغیر د خبر نه پاتې شي والموصول بلا عائد او موصول بغیر د عائد نه پاتې شي او دا خبره چونګه غلطه ده نو دی وجه نه په زما ما ساخلمه کافه واخلمه وعلى الثانيه او دا بنا پر دویم قراءتو چې څه وما حرم عليكم الميتة وما نو موصوله دا ما بسوي موصوله بي او ليكون الميتة خبرا دا ميته بر دې لپاره شي خبر اذ لا يصح ارتفاعها ذکر صحیحنا د دې مرفوعه د حرمه د وجه چې مبني الفاعل على ما لا يخفى ذکر چې بیا بدای چې مردار حرام کړي مردار غونډي حرام کړي الله تعالی حرام کړي دي دا ما به عمل کوي والمعنى معنى بداشي چې ان الذي دا دیم کراته والمعنى معنى بداشي ان الذي حرم الله عليكم بشکه هغه چې حرام دا څلور منټه لا پاتې بشکه هغه چې حرام کړی دی الله پاک هغه لره هو المیتۃ هغه میتره نو ګوره دلته دا حرم علیکم المیتۃ چې ته وې کنه نو دا میتۃ دا حرمه د وجه نه مرفوع بلکې المیتۃ دا خبر د وجه نه محذوف خبر د وجه نه چې هو المیتۃ ده وهذا يفيد القصر ودا وخاوس بدي صورت کې ان الذي حرم الله عليكم ميتا ندلګي کتاب ما کافه وانا غستلا انما دې کلمه حصر وانا غستلا نو بدی کې بیا دا تقصیر څنګه راغی قصر پکې څنګه راغی نو ځکه چې دلګي خبر معرفه ده مونږه دا ویل دي چې کله مبتدا او خبر باندې معرفه وي ما بر تخصیص ته پر راځي وهذا يفيد القصر ودا فائده د قصر کلمه مر في تعريف المسند چې تیر شي په تعریف د مسند کې به ان نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق زيد المنطلق باندې لکه مطلق خبر پکې باندې معرفه يفيد حصر الانطلاق على زيد فائده ورکه حصر د انطلاق په زید باندې فاذا كان انما متضمنا معنى ما والا كانت انما متضمن معنى ما والا توكان معنى القراءه الاولى دلاولني قراءه معنى بلاشي ما حرم الله عليكم الا الميتة الذي حرام کړی الله پاک پتا سبحانه مگر څه حرام کړی دي كانت مطابقه للقراءه الثانيه نو دا د دویم قراءت مطابق شو او کچ دې د پکې دا ما الا پکې د قصر د پاره ونخلي دا انما په معنی ما او الا ونخلي نو دویم به اول مطابق نشي دویم به اول مطابقه ځکه به دویم کې قصر سه او په اول کې بیا قصرو رانه شو الا لم تكن مطابقا لافاده القصر فمراد السكاكي والمصنف بقراءة النصب والرفع هي القراءة الأولى والثانية وإذا إمام سكاكي أو مصنف تدوانو قراءة النصب أو رفع ندغه مراد ده كم چې موږ د اولنۍ قراءت حرم پدوانو کې خو شوي ولهذا لم يتعرض للاختلاف في لفظ حرمه دلی وجنه تعرض نه لګړه اختلاف په لفظ د حرمه کې بل في لفظ الميته چې په لفظ الميته کې دغه حرمه نه حرمه په دې خبر نشته بلکې په میته کې چې میته تر کې میته توله واما على القراءه الثالثه او دریم قراءت لري یعنی په دې کې به حرمه به حرمه به فعل مجهول به او میته دا بنای به فاعل وي وحرم مبني للمفعول فيحتمل ان يكون ما كافن احتمال الذي ما كافشي نسمانه بشي ما حرم عليكم الا الميتة الذي حرم كل شيء مگر پتا باندې سا وان تكون موصوله او ما موصوله هم لګي چې ما موصوله واغله نبي بس معنی ان الذي حرم عليكم هو الميتة چې بشک هغه چې حرم کړی شي نو پتا باندې شي ره ويرجع هذا او ترجيح ورکړل شوی دی ته یعنی پرې ما سره چې ما په موصوله واغله بقای ان عامله على ما هو اصلها چې دلته دا ان عامل جوړ شي لکه څنګه چې اصل کې دا ان عامل له لکه پوښتنه به معنی وبعض مبعض خلکو بقیدات وهم کړل چې ان مراد السقاقي والمصنف بقراءه رفع هذه القراءه الثالثه چې د رفع د کم دغه چې کنه قراءت چې نو دې کې دا لکه حرم عليكم الميتة حرم عليكم الميتة ذات مراد د دریم پکې نه وای فطالبهما بسبب پس مطالبه وکول کې نه بسبب فی اختیار کونهما موصوله چې دا ولې دا موصوله ده ما ان زجاج اختار انها کاف سره د دین چې امام زجاج رحمه الله دی ورواله ورکړه د جلیل کې دا ما کاف ده او دغه نه د موصوله نه ده لکه پوه شو باندې نو بری انما حرم علیکم المیتة بری کې درې قرات دی لولې کې انما حرم علیکم المیتة نو بیا ما کاف اخلو او انما حرم علیکم المیتة نو بیا دا خبر اخلو خو دغه د پاره دا خبر ما خبر باندې مبتدا محذوف لپاره او انما حرم عليكم الميتة صحیح ولا زين